बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमंदो कतुनको अलग संग मुंगा पे यो लसम दस के पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पे होम मेन्यू के या होम टैब के कारो का पे कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल बांधे मकारो का नम राजू इंशाल्लाह पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दाव तर संगा एलसी कमांड नु बांधे नोर कार को राजम यो नवे पेज राखलमा कलम چې نیو پیج راواخستو چې نوې پیج مې راواخیستو زموږ سره انشاءالله کار دی په فنډس باندې بولډ باندې ایټالیک باندې انډرلاین باندې وغیره وغیره صحیح ده راځم دلته ما یو څه لیکل وکړم دا مې ولیکل که نه اوس مې چې کله ولیکل د ټایپینګ مې وکړه اوس فنډ ته راځم چېرته راځم فنډ ته چې کله راغلم ګوره دا زموږ سره د دې فنډ نه مخکې به تاسو یو کار کوئ دغه لیکل به ټول سلیکټ کړئ څه به وکړئ سلیکټ د سلیکټ شارټکټ څه شی و کنټرول به کیبورډ نه ونیسئ او ای به ورسره ووایئ کنټرول ای اوس ګوره دا زموږ سره لایو پریویو مونږ ته الریډي ښیي ګوره چې کوم فنډس تاسو د خوښې وړ فنډس وي هغه تاسو ورکوی شئ خو دې کې زه یوه بله خبره هم درته کوم زیاتره شاګردان په دې کې لږ زیاتره سسپیشیس وي هغوی عاجزان د دې مشکل ښکار وي چې سر جي دا به مونږ څنګه کوو پوه شوې نو دغلته اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې اردو لیکل وکئ څه لیکل وکئ اردو لیکل وکئ یا عربي لیکل وکئ یا پښتو لیکل وکئ یا اوس ته سلایډونه تیاروئ تا نه اردو کې سلایډونه غوښتي دي تا نه پښتو کې سلایډونه غوښتي تا نه عربي کې سلایډونه غوښتي ته غواړې چې په ورډ کې په مختلفو ژبو کار وکړې ګوره دلته به راشئ وینډو مې وویله بیا راځم کنټرول پینل کنټرول پینل ته چې کله راغلم کنټرول پینل کې به تاسو راشئ جناب دلته زموږ سره ریجن ته به راشئ دا دی کله چې راغلم ریجن ته په دې به یو کلیک وکئ کله مې چې کلیک وکړه بیا به دلته راشئ زموږ سره کومه ژبه انتخاب شوې ده انګلیش یونایټډ کینګډم تاسو دلته راشئ بیا یو ورکئ اردو به اوس راشي موږ سره ګوره اردو چې کله راغلله زه راځم دلته ګوره اردو پاکستان دی زموږ سره او اردو انډیا دی زموږ سره دلته پاکستان مې سلیکټ کړه کوم ملک مې سلیکټ کړه پاکستان مې سلیکټ کړه کله مې چې پاکستان سلیکټ کړه دلته نه مې اپلای کړه اوکې مې کړه اوس زه دلته راځم په مایکروسافټ ورډ کې اوس په اردو هم لیکل کولی شم دا وګوره دا زموږ سره ژبې راغللې ګوره اردو او انګلیش دواړه ژبې راغللې اوس که ته چیرې وغواړئ چې دلته په اردو هم لیکل وکړې راځم دلته مې یو انټر وایي د کیبورډ نه به الټ ونیسئ او شپ به ووایئ د کیبورډ نه به څه ونیسئ الټ به ونیسئ او شپ به ووایئ اوس راځم دلته زیرک انټرنیشنل English language and computer academy تاسو زه یو خبره هم وکړم اکیډمي اوس دې ته هم تاسو فنډ ورکوی شئ دلته مې دا سلیکټ کړه کله مې چې سلیکټ کړه راځم دلته دا مې انتخاب کړه اوس راځم بیا یو ځل ځم فنډ ته چېرته ځمه فنډ ته ځمه کله که سکرول سره زومینګ کوئ کنټرول به کیبورډ کې ونیسئ او بیا به سکرول ته مووینګ ورکوئ حرکت به ورکوئ صحیح ده که نه اوس راشه ګوره دا فنډس دي چې ته کوم فنډس ورته بدلوې دا زموږ سره فلحال القلم فنډس دی دا وګوره مختلف قسم لیکل درته لیدی شي کوم لیکل چې ستا خوښه وي ته اردو وغیره بخښنه غواړم په هر پروګرام کې په مایکروسافټ آفس کې که په کوم پروګرام کې هم په اردو یا پښتو یا په کوم بل لینګویج لیکل غواړئ تاسو کولی شئ چې په اسانه توګه لیکل پکې وکئ اوس مثال کې طور پر زما دغه فنډ خوښ شه زیرک انټرنیشنل انګلیش لینګویج ان کمپیوټر اکیډمي صحیح ده اوس دې کې بیا ته همدغه شانتې فنډس ورکوی شي سټایلونه ورکوی شي لکه څنګه تا هلته اپلای کول دغه شانتې
په انګلیش لیکل اپلای کوي دغه شانتي په دې هم اپلای کوئ شي کومه خبره پکې نشته ده صحیح ده جی پوه خو شوئ انشاءالله او دې کې تاسو دلته ګوره شیډ هم ورکوئ شئ سټایل هم ورکوئ شئ ریفلیکشن هم ورکوئ شئ هر یو شی تاسو دې ته اپلای کوئ شئ اوس لکه څنګه ما وختي هم ویلی چې که چیرې تاسو وغواړئ چې په پښتو لیکنو کې پښتو ژبه هم هلته انتخابوئ شئ خو یو مشکل به تاسو ښکار کیږئ هغه مشکل څه شی دا مشکل دغه دا چې تاسو سره به کیبورډ فونیټیک نه وي فونیټیک کیبورډ به نه وي فونیټیک څه ته وایي فونیټیک وایي قرات ته چې ا د څه شی قرات ورکوي نو هغه ریل قرات به نه راځي ریل اواز به نه راځي نو تاسو که چیرې په اردو کې لیکل کول غواړئ نو تاسو بیا ځان سره پاک اردو انسټالر انسټال کړئ ځان سره هغې نه بیا به ستاسو فونیټیک کیبورډ راځي پاک اردو انسټالر څه شی پاک اردو انسټالر بیا تاسو کولی شئ چې په اسانه توګه په فونیټیک کیبورډ باندې کار وکړئ صحیح ده جی ها دینه بعد کې زموږ سره دا فند و دا زموږ سره سایز دی څه شی دا سایز دا مثال کے طور پر زه دلته راغلم ما دا میړنګ دلته زیرک اکیډمي مې پرېښو دا مې سلیکټ کړه اوس مې چې کله سلیکټ کړه ګوره دلته نه تاسو ورته سایز څومره ورکوئ شئ اخلي او که نه اخلي خو تاسو ته ما یوه خبره بله هم کړې وه که چیرې تاسو په شارټکټ وغواړئ چې سایز ورکړئ په شارټکټ یې څه شی ده شارټکټ دې ویل شیپ پلس right square bracket or shape plus left square bracket या shape control greater than shape control greater than shape control less than صحیح ده جی په دې هم کوئ شي بیا د دې نه علاوه زموږ سره د سایز ګوره دلته راشئ حضرت عمر که تاسو وګورئ دلته نه نږدې نه ګوره زه چې کله دلته ودرېدم ما ته باقاعده وایي چې انکریز فونټ سایز کنټرول پلس شیپ پلس ګریټر دین او ډیکریز سایز دلته زموږ سره ګوره باقاعده شارټکټ هم په راځي ډیکریز فونټ سایز کنټرول پلس شیپ پلس لیس دین صحیح ده جی اوس راځم دلته که تاسو هلته نه کوئ نو دلته نه هم تاسو سایز ورته زیاتوئ او کموئ شئ سوچ مدا کولی شئ که نه ښه دې نه علاوه زه راځم زموږ سره دی دا سټرایک دی ګوره دلته رالمه دا لیکل مې سلیکټ کړه د لیکلو شارټکټ کنټرول ا دی که د کیبورډ نه ډایرکټ شارټکټ سلیکټ کوئ اول بولډ دی د بولډ شارټکټ څه شی ده کنټرول بی دی او بیا ایټالیک ده د ایټالیک شارټکټ څه شی ده کنټرول پلس آی بیا انډرلاین دی د انډرلاین شارټکټ څه شی دی کنټرول یو خو دې کې یو خبره بله هم شته دی که تاسو په دې کې وغواړئ چې کوم انډرلاین سټایل هم ورکوئ تاسو یې دلته ورته انتخابوئ شئ اوس مور انډرلاین سټایل دی تا سره مور کې تاسو ته وایي چې راشئ مختلف قسم که کوم سټایل ستا خوښ وي هغه ته دلته نه انتخابوئ شئ یو بله خبره هم شته دی په دې کې دی کې زموږ سره دا کلر دی رنګ هم ورته بدلوئ شئ انډرلاین ته اوس زموږ سره مین سټرایک دی دا باندې الریډي تاسو پوهېږئ دا سټرایک تھرو دی اوس دلته چې کله مې کلیک وکړه ګوره ماته لیکل کټ کړه صحیح ده کټ اوس بولډ چې ختموم د شارټکټ نه کنټرول بی به ووایم بولډ به ختم شي کنټرول آی به ووایم ایټالیک به ختم شي کنټرول یو به ووایم د کیبورډ نه انډرلاین به ختم شي ختم شو کنه شو ختم اوس زموږ سره یو سبسکرایب دی یو سوپر سکرایب دی صحیح دی که نه یو زموږ سره سبسکرایب کې یو سوپر د سبسکرایب شارټکټ څه شی دی زموږ سره کنټرول پلس از ایکول ټو لکه اوس که تاسو د واټر فارمولا لیدلې څه شی دی H2O ده که نه H2O کې ګوره دا ټو چې دی هغه داسې لاندې راغلی وي نو دلته راشئ کلیک وکئ نو ما سبسکرایب باندې کلیک وکړه کني کنټرول از ایکول ټو وای دی نه هم تاسو کوئ شئ صحیح ده یا زموږ سره مثال کې طور پر دلته راځم زه چې کله کار کوم فرست سیکنډ تھرډ وغیره وغیره دا چې کله دلته راولم یا فریکشن وغیره استعمالوم هغې دپاره موږ سوپر سکرپټ استعمالو دا دی او شارټکټ یې کنټرول شفټ از ایکول ټو ده صحیح ده کنټرول شفټ از ایکول ټو ده په دې هم انشاءالله پوه شوئ مشکل خو نه وي پکې ښه بیا دلته زه راځم
دلته ما ولیکم زیرک اکیډمي مې ولیکه. کله مې چې زیرک اکیډمي ولیکه چې ستا کوم فنډ خوښ وي هغه فنډ هم ورته ورکه، دا مې ورکه ورته. صحیح ده؟ کنټرول رایټ سکویر بریکټ لږ مې سایز هم ورته زیات کړم. کله مې چې سایز زیات کړ اوس تاسو ته وایي چې تاسو وغواړئ چې کوم سټایل په اپلای کوئ هغه په اپلای کوئ شئ. زیرک اکیډمي باندې مې دغه سټایل بیکګراؤنډ کې اپلای کړ. صحیح ده که نه؟ سوچ خو دې ده که نه؟ اوس بیا ما ته وایي چې آوټلاین کوم ورکې، زه ورته یم آوټلاین دا سور راته ورکړه، که سپین ورکې او که دا کوم به خوند وکړي دا مې ورکړه. خو دا آوټلاین لږ ورته زیات هم که راته، زه راځم آوټلاین لږ ورته زیاتوم هم چې تاسو لږ ښه پرې پوه شئ. دا د زیات مې که په دغه اندازه به صحیح وي. صحیح ده؟ زیرک اکیډمي پوه نه شوئ؟ دغه زموږ سره اوس زیرک اکیډمي راغی. خو زیرک اکیډمي نه علاوه اوس که تاسو کوم شیډ ورکوئ، تاسو ته شیډ هم درته چې کوم شیډ ستاسو د خوښې وړ شیډ وي هغه هم تاسو دلته نه اپلای کوئ شئ. صحیح ده؟ بیا د شیډ نه علاوه ما ته وایي چې ریفلیکشن دی، کوم ریفلیکشن دغه ورکوم، دا ورکومه یا دا ورکومه یا دا ورکوم، چې کوم ریفلیکشن تاسو ته د منلو وړ وي هغه ورته ورکوئ. بیا د دې نه علاوه زموږ سره ګلو دی، دا دی ګوره دغه ورکوو، دا سټایل ورکوم، دا ورکوم، چې کوم تاسو ته خوښ وي هغه تاسو د دې نه ورکوئ شئ. پوهېږئ انشاءالله؟ څه مشکل خو به نه وي پکې. ښه زموږ سره نن ډیټابیس هم ستاسو والا ختمیږي، خو دلته زه راځم بیا دی کې زموږ سره نمبر سایز دی، ډیفالټ سایز ورکوئ. او نو دا زموږ سره د نننۍ ورځې د څه شی و، زموږ سره و ټیکس افیکټس اینډ ټایپوګرافي و. صحیح دی که نه؟ بیا زموږ سره یوه بله خبره هم شته دی. اوس زه تاسو دلته ولیکم چې he is my English teacher. هغه څه پرې اپلای شو چې کوم بره اپلای شوي. کنټرول ای لږ مې سایز هم ورته کم کړ. اوس زه راځم دلته چې کله راغلم، زه راغلم دلته چینج کیس ته راغلم. چېرته راغلم؟ چینج کیس ته راغلم. چینج کیس باندې مې چې کله کلیک وکړه اولنی سنټنس کیس ته راغلم. چېرته راغلم؟ سنټنس کیس. په سنټنس کیس باندې چې څنګه کلیک وکړم مونږ ته به د جملې په طرز کې راولي. ګوره اولنی لیټر یې راته کیپیټل کړه، نورې ټول راته سمال لیټر کړه. زه بیا چینج کیس ته راغلم. کله چې چینج کیس ته راغلم زه ورته یم لوور کیس کې راته راوله، ټول سمال لیټر کې راته راوله. بیا اپر کیس ته راغلم ټول به راته کیپیټل کې راولي. صحیح ده که نه؟ بیا کیپیټلایز ایچ ورډ، د هر یو ورډ اولنی لیټر به راته کیپیټل کی. بیا راغلم جناب ټوګل کیس، د اولنی به د ټولو لیټر راته سمال لیټر کی. صحیح ده جی؟ او که بیا اپر کیس غواړئ ټول به په اپر کیس کې راته وښیي. صحیح ده؟ پوه نه شوئ؟ بیا زموږ سره دې نه علاوه پرمیټ دی. پرمیټ کې چېرې تاسو وغواړئ چې ختم یې کړئ ټول پرمیټ به تر ختم شي، ماته به هر څه ساده راشي. کنټرول زیډ سره لاړم، ګوره دی پرمیټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو راشئ کلیر آل پرمیټینګ. کله چې دې ته راغلم کلیر آل فارمیټینګ باندې مې کلیک وکړ، نو زما چې کوم فارمیټ یا شکل ورکړی هغه ټول د منځه لاړ. اوس راځم د دې نه علاوه هایلایټ، دا ما ګوره هایلایټ کړه. هایلایټ باندې خو پوهېږئ که نه، لکه پیپر کې چې څنګه هایلایټ. که نه غواړئ چې هایلایټ یې کوئ دلته نه بیا لرې کوئ شئ. اوس زه دلته راغلم، دا زموږ سره مثال کې طور پر کلر دی. زیرک اکیډمي دا مې چې کله ولیکه کنټرول ای سره مې سلیکټ کړه. اوس دغه کلر دی، ګوره کلر مې ورته بدل کړه او کله مې که بدله. که چېرې ستاسو دغه کلر د خوښې وړ نه وي تاسو راشئ بل کلر ورکړئ، بل کلر ورکړئ، کوم کلر هم چې تاسو ته مناسب وي او خوند درکوي هغه کلر ورکړئ. خو زیاتره چې کوم هایلایټ کلر دی هغه زموږ سره دغه کلر دی او یلو کلر دی او ریډ کلر دی. دا ډېر زیات هایلایټ کلر دی او زیاتره استعمالي کې دغه. صحیح ده؟ بیا به راشم دلته نه فنډس ته به راشم. فنډس ته چې کله راغلم دا زموږ سره فنډس دي. په دې باندې خو الریډي ته ما لږ مخکې پوه کړې که نه چې فلحال موږ امپیکټ فنډس ورته سلیکټ کړی دی. بولډ، ریګولر، ایټالیکا دې شیانو باندې مې پوه کړې که نه.
سایز باندې مې پوه کړلې او دا زموږ سره فنډز چې کوم دی بخاري فنډز دی پیډ ایم ایس دا د اردو فنډز راځي صحیح دی که نه دا د اردو دي او دا انګلیش دي صحیح دی که نه دا ریګولري غواړې بولډ کوې سایز څومره ورته زیاتوې او کموې او دلته نه موږ سره فنډز کلر دي چې کوم کلر تاسو ورکوئ هغه ورکوئ شئ بیا زموږ سره ورډز آنلی انډرلاین دي دا مې هم درته وکړل او سټرایک مې هم درته وکړه ډبل سټرایک مې هم درته وکړه ګوره ډبل لکري په راځي سپر سکرپټ سب سکرپټ مې هم درته وکړه سمال کیپس آل کیپس او هیډ اینډ کیپس دا مې الریډي چې کیس کې درته وکړه څه مشکل خو به نه وي انشاءالله کې یو هیډ اینډ ټیکس باندې تاسو ټیکس پټوئ شئ دا ټیکس افیکټ دی دا مې اوس فارمیټ افیکټ کې درته وکړه صحیح ده که نه کوم کلر ورکوئ ګریډینټ کلر ورکوئ تاسو دلته نه خپله کلر هم ورته جوړوئ شئ مثال کې طور پر دا کلر مې ورکړه او دلته راغلمه دا کلر مې ورکړه او بل کلر دلته نه ورکوئ چې کوم ستاسو د خوښې وړ کلر وي دا دی دا مې ورکړه څومره یې مخ ته وړې او هومره به کلر مکسډینګ راځي کوم سټایل ورکوئ دا سټایل ورکومه او لینر کې ریډایل سټایل ورکوئ وغیره سټایل ورکوئ ریکټینګولر سټایل ورکوئ او دلته نه کلر هم انتخابوئ شئ اوکې کوئ او بیا اوکې کوئ هغه به په اپلای شي بیا راځم جناب لکه څنګه تاسو ته ما وویله په دې کې بیا راغلم فنډز ته فنډز کې راغلم دا د ټیکس افیکټ ته ټیکس افیکټ کې یوه خبره بله هم دی دا ګوره شیډو ریفلیکشن وغیره دا خو مې ټول درته وښول که نه څه مشکل خو نشته کې کوي خو بیا یې کومه ښه او دې نه علاوه زموږ سره په فنډ کې یوه خبره بله هم شته دی دا زموږ سره سکیلز دي سپیسینګ دی او پوزیشن دی صحیح دی که نه په کوم پوزیشن تاسو غواړئ تاسو دا ټیکس سلیکټ کړي دي دغه اوس زموږ سره څو دی 100 دی که نه ما 150 که وګوره سپیسینګ زیات شو که نه شي زیات کنټرول زد سره لاړم بیا فنډز ته راځم فنډز ته چې کله راغلم دغه دی دلته زموږ سره نارمل سپیسینګ ده ایکسپینډیکر راته څومره چې ورکوئ تاسو ورکوئ شئ دغه دی ګوره ور مې کو که نه مې کو او بیا دې نه علاوه زه راځم دلته کله چې راغلم ما ته لوور کیس او رایس کیس دا به په منځ کې سپیسینګ راته راولي د ټیکس په منځ کې خو دا خو تاسو ته الریډي په پیراګراف کې ما کړي وو صحیح دی که نه بیا هم مشکل نشته دی چې کوم شي باندې نه پوهېږئ ما ته باروبار پوښتنه کوئ په کمنټ کې راته خپل رایه پرېږدئ چې څوک هم نه پوهېږي انشاءالله ما ته یو ټیکس میسیج کوئ نو تاسو کولی شئ چې په هر حالات باندې زه تاسو مشکل رفع کم او حل یې کم صحیح ده دا زموږ سره ګوره تاسو ته ما ویلي وو سټنډرډ کې انلی غواړئ یا سټنډرډ اینډ کنټیکچوال کې غواړئ یا هسټوریکل کې غواړئ چې کوم کې تاسو غواړئ هغه تاسو انتخابوئ شئ دا زموږ سره نمبر سپیسینګ دی دا هم نمبر سپیسینګ دی دې باندې انشاءالله امید لرم چې پوه به مخکې لږ لاړ شه نه کله چې پیراګراف کوو بس دی ښه دا زموږ د نننۍ ورځ درس او ما ته راکړئ اجازت په دعاګانو کې ځانونه هم یاد ساتئ مونږ هم یاد ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته